یو الک دی هغه چا د تلاوت کړی دی مړه هو بعضې مولیانو په هغه پسې م راغستې ده الله تلاوت پلان کې لهجه باندې ونه وي او تلاوت داسې تجوید ته په تجوید پوهېږې مړه شکر وباسه چې د دې وخت د دې معاشرې بچی راپاڅېده هغه ګانې بجانې غزلې سندرې نور څیزونه یې پرېښول په حاشي او دی لګیا دی د الله د کلام تلاوت کوي او د دې شوق خلکو سره پیدا کوي ټیک د تلاوت کې د تجوید موافق څه غلطۍ شته تاسو له حوصله ورکوئ ډاډ ورکوئ د کې به نور هم شوق پیدا شي دی به خپلې غلطۍ هم وباسي نن هم یو ملګری راغلی و ما له انټرویو له یو صحافي و ما ته وی ما په دې باندې د غالب نه لږه انټرویو اخیستې وه او چې انټرویو مې واغسته وی اوس ما پسې مولیان رنګونه کوي راته وایي چې د دې هلک تلاوت غلط دی تا د ده نه انټرویو ولې اخیستې ده وی زما هم حوصله خرابوي او د هغه هلک هم حوصله خرابېږي نو ما وی دغه مولیانو ته زه میسج ورکوم دغه هلک زه نه پېژنم چې څوک دی او د کم ځای دی یو جوان ورکوټی هلک دی چاته په سټوډیو کې وي چاته لږ تلاوت یې د قرآن کړی دی خو د میډیا دور دی بس خدای پاک دې چاته غلطه ومنو دا سوال کوه چې دې شي نو ته یو ځل مخې ته رالی که نه